د پښتو ژبې مشهوره ډانسره نیلم ګل چې دا د مراد ښځه وه چې مراد ورته طلاق ورکړی و، د هغې نه بعد ورسره مراد بیا ویل کېږي چې یعنې واده کړی دی. راځئ مینوالو د هغې مکمل تصدیق نن تاسو سره زه شیر کوم. تاسو سره موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې راول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل ته سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره ګټل چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړې هم دا عزتمنو ګاڼې هم وایي، خو ځان یعنې ډانسونه هم کوي چې د ډانسونو دپاره دوبۍ قطر ته هم تللې ده او ویل کېږي چې دې کار دې کار به دا یعنې سعودي عرب ته ځي چې سعودي عرب ته ورته افر شوی دی. خو عزتمنو بل سر ته دا خبره هم ویل کېږي چې مراد د دې پخوانی خاوند هم ورسره یعنې واده کولو دپاره خواهش لري چې دوباره یعنې زه ته ما سره زندګي شروع کړې، خو نیلم ګل ورته انکار کړی. بل سر ته عزتمنو تاسو کتلی هم شئ چې نیلم ګل خو اوس هم یعنې مراد سره ګرځي، دغه شانتې ډوډۍ ته ټول یو ځای ناستې دي. دا نیلم ګل او مراد دواړه مخامخ ناستې دي او یو بل ته خاندي چې د دې خبرو نه دا پته لګي چې یعنې دوی دواړه یعنې ښه په رضا باندې به بیا یعنې د دوی دواړو یو ځل نکاح کېږي، بیا به دې کې مراد د دوو ښځو خاوند به شي او دانته ښه خوشحاله زندګي به تېروي. بل سر ته عزتمنو ویل کېږي چې نادیه ګل ویل چې هېڅکله به دا رشته نه کېږي، ځکه چې په دې رشته کې زموږ اعتراض دی. دا دغه شانتې روزانه مراد چې دی نو روزانه د نیلم ګل سره ظلم زیاتی کوي، وخي ټکوي، کله ورته څه وایي نو موږ دا نشو برداشت کولی. د دې نه ښه دا ده چې دغه شانتې جدا زندګي تېره کړي. زموږ د سره عزتمنو ته نن ورځ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلای نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.